اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. قابل قدر سامعین و ناظرین، نکاح حواله سره غواړم څو خبرې تاسو خدمت کې عرض کوم. نکاح مهم دی، اهمیت لري. نکاح کومې صیغې دي چې هغه کومې صیغې الوستی شي هغوی ډېر اهمیت دی. ځینې وخت کې داسې شته چې مو وطنو کې منګ نیوه شي، ګوړه موته شي، بیا اوړ کې جلکې کې غوړي ګوتې وشي، یو خپلو منځو کې مثلا یو رسم دی لډو ورکوي څه ورکوي، دا شرعا جایز نه دی، حرام دی. چونکې څو پورې چې دوی منځ کې د نکاح صیغې الوستې نه دي شوي، دوی منځ کې لاس میلووله، دوی خپل منځ کې ورسره ګپ شپ لګوله، دوی بل ته لډو ورکوله، دا حرام دي. چونکې هغه نامحرم دی، ښځه یې دي شوي نه دی څو پورې چې نکاح صیغې الوستې نه وي شوي. یا مثلا منګ نه دي وشي، ووړ کې بل ملک وي، دوی ټلیفون خبرې خپلو منځو کې کوي، ټلیفون کې ګپ شپ لګوي، دا یا شرعا حرام دی، جایز نه دی. څو پورې چې دوی منځ کې نکاح صیغې نه دي الوستې شوي، دا صحیح خبرې هم شرعا دوی ته حرامې دي. لحاظه پکار دی دوی منځ کې نکاح صیغې والوستلی شي. دا یوه خبره. بله خبره دا دی چې نکاح صیغې الوستلو کې رضي شونه چا پکار دی؟ درې کسان دي پکار دی هغه نکاح کې رضي وي. که چیرې دغو درو کې یو رضي نه وي نکاح صحیح نه دی. جلکې پکار دی رضي وي، که چیرې جلکې مجبوره شوله دا نکاح باطل دی. ووړ کې پکار دی نکاح کې رضي وي، که چیرې ووړ کې نکاح ته مجبور کو نکاح درست نه دی. د جلکې پلار ضروری دی نکاح کې، هغه اجازات مهم دی. که دا نکته ډېره مهمه دی. جلکې رضي دی، ووړ کې رضي دی، خو جلکې پلار رضي شونه هم چې دی ضروری دی. که چیرې جلکې پلار نه وي رضي بیا هم نکاح صحیح نه دی. لذا ځینې وخت کې دا ظلم ډېر کیږي، جلکې اجازات نه بغیر د نکاح ولوستلی شي، باطل دی، بدکري دی، دا زنا کې رسي. یا اندې شان سره جلکې رضي دی، وړ کې رضي دی، خو پلار مثلا ځینې وجوهاتو وجې نه نه دی رضي، بیا دا نکاح هم صحیح نه دی. ځینې وخت کې داسې شته چې یوه جلکې وړ کې سره لو میرج بنیاد باندې وطن تښتي، کراچۍ ته لوړ شي او بل ملک ته لوړ شي، هلته چې ته چوکو ته نکاح وتلی، دا نکاح صحیح نه دی، باطل دی. دوی منځ کې دا زنا دی، حرام دی. چونکې پلار اجازات څه کله نه وي دا نکاح بنیاد صحیح نه دی. البته فقه امام ابو حنیفه کې شته، نورو فقهو کې نشته، مثلا امام مالک، امام شفیع، امام احمد بن حنبل والا کې نشته. سوا د امام ابو حنیفه نه هغه اجازات ورکړی دی چې پلار اجازاتو کې لازم نه دی، ضروري نه دی. مګر فقه امام صادق علیه السلام کې سختی دی. فقها مجتهدین دی باب کې ویلی دي. البته کېدای شي ځنه دا ویلي دي چې مثلا پلار اجازات نه بغیر نکاح درست دی خو معصیت شوی دی، خو لیکن دا شی نه، لکه زوای سیستاني او نور مراجع اعظام چې که چیرې نکاح وشولو د پلار اجازات نه بغیر دا نکاح باطل دی. باطل مطلب څه؟ سره شوی نه دی، سره د ښځه او میړه دی نه. لذا دغه مثلا ځنه کسان مثلا چا سره یا تعلق جوړ کړي غیر شرعي لو میرج بنیاد باندې دا جلکې ځان سره بوزي وی تښتوي، دغه صورت کې دا نکاح دوی وشو باطل دی. البته دوه ځایه داسې دي چې هلته پلار اجازات ضرور نه دی، دا ښځه طلاق شده دی، مخکې میړه نه یې طلاق اخیستی دی، اوس غواړي یو بل میړه سره واده وکړي، دغه صورت کې پلار اجازات لازم ضروري نه دی. یا دویم صورت دا دی د ښځه کونډه دی، ایدي شوهر مړ شوی دی، غواړي چې دا اوس دویم واده وکړي، دغه صورت کې هم پلار اجازات ضرور نه دی. والا به صورت دیگر چې جلکې بکیره دی، نه طلاق شده دی، نه طلاق شوی دی، نه مثلا کونډه دی، اول وریدي واده دی، بکراتی دی زایل نه دی شوی، دغې جلکې هغه نکاح کې پلار اذن شرط دی، واجب دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.